د پاکستان کرکټ ټیم کوچ میکی آتر د 3 ورځو په دوره باندې پاکستان ته اچانک راغلی. وجه څه وه؟ بوم بوم آفریدي چاچای کرکټ افتخار احمد له خپل لقب ورکو او پاکستان کرکټ ټیم او نیوزیلینډ کرکټ ټیم بیګا ملګرو راولپنډي ته راورسېدل. کم چې را روان میچ دی نو هغه به په راولپنډي کې وي. ملګرو کله چې به د بوم بوم الفاظ مخې ته راغله نو څومره چې هم په کرکټ مین ملګري دي نو د هغوی ذهن کې به صرف اور صرف یو نوم راتلو، هغه نوم به څه شاهد خان آفریدي. ځکه ملګرو چې په کرکټ کې شاهد خان آفریدي ته د بوم بوم دغه لقب میلاو شوی و. اوس به ملګرو څنګه چې ما د بوم بوم الفاظ مخې ته راوړل نو د خلکو په ذهن کې به اټومیټیکلی د دې سړي نوم راغلی وي. څوک ملګرو؟ افتخار احمد. ځکه چې دې سړي شاهد خان آفریدي هغه خپل لقب چې کوم ده ته میلاو شوی و نو هغه چا ته ورکو ملګرو؟ ده ته، افتخار احمد ته. او ډېرو ملګرو په تېره ویډیو باندې ما ته کمنټس کړي چې نوید بھائی ګوره اوس افتخار احمد چاچای کرکټ نه دی، هغه بوم بوم افتخار احمد دی. شاهد خان آفریدي ابلش په چې کوم میچ شوی و تاسو به د بوم بوم افتخار احمد هغه هیټینګ کتلی. د هغه هیټینګ نه بعد ملګرو شاهد خان آفریدي هغه یو ټیوټ وکړو او افتخار احمد ته ویله چې زه تاله هغه لقب در کوم کوم چې ماته په کرکټ کې استعمال شوی دی. د نن نه بعد ته بوم بوم افتخار احمد یې. په واپسۍ کې ورته افتخار احمد هم دا خبره کړې ده چې ستا ډېره زیاته مهرباني چې تا هغه خپل دومره غټ لقب چې تا ته په کرکټ کې استعمالېدو نو هغه دې ما ته راکړو نو زما سره الفاظ نشته چې زه ستا شکریه ادا کړم. خو آیا تاسو ملګرو څومره خوشحاله چې شاهد خان آفریدي افتخار احمد ته د بوم بوم دغه لقب ورکو؟ په کمنټس کې ما سره شریک کړئ او چې څوک هم پرې خوشحاله دي چې شاهد خان آفریدي د بوم بوم دغه لقب افتخار احمد له ورکو نو هغوی به نن ویډیو لازمي شیر کوي. ما ته به د ویډیو نه پته لګي ملګرو چې تاسو څومره ویډیو شیر کوئ. آیا تاسو د بوم بوم دغه لفظ افتخار احمد دپاره خوښوئ او که نه که چېرې خوښوئ نو ډېر کمنټس او ډېر شیرینګ به لازمي کوئ. ښه ملګرو میکی آتر چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم کوچ دی چې د انګلینډ نه هغه د پاکستان کرکټ ټیم دغه کوچینګ کوو او دلته چې کوم کوچ هغه اغوستی دی نو هغه داسې دی ملګرو چې په خپل ځای باندې یو بل کس هغه د پاکستان کرکټ ټیم کوچ جوړ کړی دی. خو اچانک هغه دوره وکړه د 3 ورځو په دوره باندې پرون هغه پاکستان ته راورسېدو. پته نشته ملګرو چې وجه څه وه. آیا پاکستان چې کوم اخیری میچ بیلو د میډل آرډر چې کوم پوزیشن نو میکی آتر د دې وجې راغلی چیرې د پاکستان د میډل آرډر پوزیشن اوس هم خراب دی. نو ملګرو 3 ورځو دوره باندې هغه پاکستان ته راورسېدو. دلته به د پاکستان کرکټ ټیم له کوچینګ ورکوي، 3 ورځې به ورله ټریننګ ورکوي او د 3 ورځو نه بعد به واپس انګلینډ ته ځي او د هغه ځای نه هغه کنټرول کوي. نو وجه څه ده؟ که تاسو ته معلومات وي نو کمنټس کې موږ سره لازمي شریک کړئ. بل ملګرو پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ ټیم بیګا راولپنډي سټیډیم ته راورسېدو. په 20 تاریخ باندې به څلورم میچ وي او ډېر اهم میچ دی او د راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو تاسو ته د یاد وي ملګرو چې پېښور زلمو ته پې د 200 نمبره ټارګټ راړولی و. چا راړولی و؟ هغه ټیم خو مې د ذهن نه ووتو، هغه را سره هم په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. دا هغه پیچ دی ملګرو چې په پی ایس ایل کې به د 210 او 220 عمره غټ ټارګټ به ډېر ایزي راوړېدو او د 210 او 220 عمره ټارګټ به ډېر ایزي کېښودی کېدو. نو ګورو ملګرو چې د پاکستان او د نیوزیلینډ چې کوم څلورم T20 دی نو هغې کې به څه کېږي د دې خو به مونږ انتظار کوو او تاسو به هم انتظار کوئ. مونږ به د خپل ټیم دپاره دعا کوو چې الله جل شانه دې وکړي چې دغه میچ وګټي او سیریز په خپله نامه باندې کړي. تاسو څه وایئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې آواز پاکستان زنده آباد، پاکستانی کرکټ ټیم زنده آباد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دی الله پام.